مونږ په دې علاقو باندې د ټولو نه مظلومه طبقه دا مدارس مساجد او طلبه او علما دي. د دې وجه څه ده؟ د دې وجه صرف او صرف دا ده چې دی قرآن کتاب الله او حدیث سنت رسول صلی الله علیه وسلم د مخلوق کور کور ته رسولی دی. الحمدلله د دې مدارسو مساجدو خلاف هر قسم پروپیګنډي وخت په وخت باندې کیږي، خو لیکن دا نیک طلبه، دا نیک علما، دا اتقیا، دا غټ غټ د صحابه کرامو په میشن باندې کاربند خلق دی د دې پروپیګنډو نه چرته دباو شوي نه دي. همدغه وجه ده امام بخاری او امام مسلم یو روایت نقل کړی دی د حضرت ابو هریره رضی الله عنه نه، فرمای امام الانبیاء ارشاد فرمایلو چې درې خلق داسې دي چې هغوی د مور په غېږه کې خبرې کړي دي، د مور په غېږه کې. په هغې کې خو یو هغه د قرآن چې کوم خلق مطالعه کوي هغوی ته پته ده چې حضرت عیسی بن مریم علیه السلام دی چې هغې قوم هغوی ته راغی او حضرت مریم باندې الزامات پوجاړو شو. هغه ټیم کې حضرت مریم په جواب کې ووی چې زه غلطه ښځه نه یم، خو که تاسو په ما الزام لګوئ نو تاسو تپوس وکئ د دې ماشوم نه. قوم ووی ماشوم به څنګه خبرې کوي؟ هغه خو تر اوسه پورې د خبرو صلاحیت او استعداد نشته دی. په هغه ټیم کې حضرت عیسی ابن مریم خپل قوم ته خطاب شروع کو، انی عبد الله آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما كنت واوصانی بالصلاة والزکاة ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم اموت ويوم ابعث حيا ذلك عيسى بن مريم. دا هغه عیسی ابن مریم هغه خطابو چې هغه د یو څو ورځو او خپل قوم ته خطاب وکړو د څه شي په بدلې کې؟ صرف د دې په بدلې کې چې د هغه قوم د هغه په مور باندې یو ناجایزه الزام او تهمت لګولو. الله تعالی حضرت عیسی ابن مریم ته په هغه غېږه کې د هغې الزام د جواب توفیق ورکړلو او الله تعالی څو کاله مخکې هغې ته دا استطاعت ورکړلو چې هغه په خپل زبان باندې د دې الزام تردید وکړو. حضور فرمایي د ابو هریره نه روایت دی، امام مسلم او امام بخاري دواړو دا روایت نقل کړی دی. حضور فرمایي دویم هغه کس دی چې هغه د بني اسرائیل په دور کې یو کسو ډېر غټ عبادت گزارو، ډېر تقوادارو، ډېر مخلصو، ډېر صالحو. هغه به هر ټایم عبادات کولو، هغه به هر ټایم صرف مونځ کولو، هغه به هر ټایم صرف د الله مخې ته ولاړو. هغه نوم جریج و. جریج هغه یو ځل خپل عبادتګاه کې تشریف فرماو، د هغه والده راغله، والدې ورته اواز وکړو یا جریج. هغه ټایم جریج په عبادت باندې مشغول دی. جریج په زړه کې سوچ کوي یا الله دا څه ازمایش کې مبتلا شومه، دا څه مصیبت کې مبتلا شومه. یو طرف ته والده ده، د هغې دپاره هم تا احسان سلوک حکم کړی دی، بل طرف ته ستا مخه ده، ستا مخې ته ولاړ یمه، ځکه مونځ قضا کوم، مونځ ماتوم، هم ګناهګارېږم، والدې ته جواب نه ورکوم، هم ګناهګارېږم. خو هغه په خپل ذهني دغه باندې دا مسله حل کا او مونځ کې مشغوله شه. هغې نه بعد دویمه ورځ باندې بیا والده راغله، والده اواز کوي یا جریج، ای جریجه. هغه ټایم هغه حضرت جریج بیا ماغزو کې دا اشکال راځي که چېرته مونځ کومه نو بیا به څنګه کیفیت وي، که والدې ته جواب ورکومه بیا به څنګه کیفیت وي. حضرت جریج هغې ته جواب ورنه کړلو، مونځ یې جاري وساتلو. درېیمه ورځ باندې بیا راغی حضرت جریج، والده هغې ته درخواست کوي یا جریج، ای
جوړېجا هغه ټیم هغه بیا په مانځه باندې دی هغه بیا جواب نه ورکوي هغه مونځ کې مشغوله کېږي په هغه ټیم کې د هغې والدې د خولې نه یو اف اواز وځي او هغه ټیم د هغې والده وایي ای جوړېجا تر هغې ټیمه پورې دې الله تا ته مرګ نه راولي چې تر څو پورې تا د زانیې چهره نه یې لیدلي هغه ټیم هغه جوړېج ډېر زیات افسوسناک انداز سره د هغې هغه خبرو جواب نشو ورکولی ولې چې هغه په مانځه باندې و د والدې د خولې نه دغه اوف وتلو چې د الله په دربار کې د قبولیت انتظار و هغه الفاظ قبول دي چې کوم د والدې د خولې نه د زړه په اخلاص سره راوځي همدغه وجه ده چې والدې د خپل بچیو ته هغه نیکه دعا کوي ښایسته دعا کوي بهرحال حضرت جوریج هغه شان عبادت کې مشغول او د هغه چرچا په بني اسرائیلو کې وه د اخوا دېخوا اقوامو کې وه د هغه چرچا په پوره عالم کې وه حضرت جوریج هغه پورا په پورا د عبادت د عابد په نوم سره مشهور دی هغه ټیم کې یو ښځه راغله چې هغه دغه شان کاروباري ښځه وه هغه چې دی نو خپل قوم هغه دشمنانو سره هغه ظالمانو سره مشوره وکړله چې زه به جوریج مبتلا کومه هغوی ورته وویل موږ به تا ته هر څیز درکړو ته دا مبتلا کړه په هغې ټیم کې هغه زانیه راغله حضرت جوریج ته قسمه قسم نخرې انداز بیخي پیش کړي خو لیکن حضرت جوریج عابد و صالح و متقی و د هغې طرف ته یې هېڅ التفات ونه کړو هېڅ توجه یې ونه کړله هغه ټیم کې هغه زانیه مایوسه شوله واپس شوله د هغې نه بعد هغه زانیې وې چې دا میشن زه پرېږدم نه دا بدکارې وې دا میشن زه پرېږدم نه د هغې نه بعد بیا الزام ولګېده څنګه په کومې طریقې هغه زانیه لاړه د هغې چرواهي سره یې مخدور که کومه چرواهي به چې حضرت جوریج ته پې راوړل هغه چرواهي سره خپل انداز کې خپل طریقې سره مخدور که د هغې نه ماشوم راغی هغه ماشوم چې کله پیدا کېده هغه ټایم کې ټول مخلوق ټول قوم یې راوغوښتلو د ټول قوم په مخ کې وایي دا بچی دا د جوریج نه دی دا بچی دا د جوریج نه دی دا بچی دا د جوریج نه دی هغه قوم ډېر غوسه شو هغه قوم ډېر زیات ډېر غوسې کې راغه ډېر تیز کې راغه او هغه قوم د ټولو نه اول د هغه عبادتګاه هغه د روی زمین نه میټاو کړله هغه یې ټوکړې کړله هغه یې د صفحې هستې نه میټاو کړله هغې باندې اور ولګولو هغه یې هیره کړله هغې نه بعد د جوریج په والو باندې لګیا شو جوریج ورته وایي ما ته لاس مه راوړې تر هغې پورې چې ما ته لږ شان ټایم راکړې لږ شان وخت راکړې حضرت جوریج د هغې نه بعد لاړه او داسې وکړه حدیث الفاظ دي او داسې وکړه چاراندام یې وکړه او د هغې نه بعد حضرت جوریج الله مخې ته ودرېده 2 رکعته نفل یې وکړه هغې نه بعد یې دعا وکړله او هغې نه بعد هغه ماشوم په منبر باندې ودرولو او ورته وایي یا قوم ای زما قومه د دې ماشوم نه تپوس وکئ چې د دې والد څوک دی هغه ټایم هغه قوم ورته وایي چې د دې ماشوم نه څنګه تپوس وکړو دا ماشوم خو فی المهد دی دا خو لا د مور غېږه کې دی دا خو لا خبرې نشي کولی دا خو لا د خبرو مکلف نه دی دې کې خو لا صلاحیت نشته دې کې خو لا استعداد نشته هغه ټایم کې هغه ماشوم قوم ته خطاب کوي څه خطاب کوي انی عبدالله زه د الله بنده یمه او زه د فلانکي د چرواهي د بطن نه د هغې د ملا نه او د هغې هغه زما والد دی او زه د هغې نه پیدا یم او جوریج په دې ټایم کې نیک صالح دی دا په دې ګناه کې مبتلا نه دی د الله د طرف نه 2 رکعته نفل او دعا څومره غټ اثر په قوم باندې وکړه چې هغه ماشوم ودرېده او خپله صفایي بیان کړه زما عزتمندو دا دواړه څیزونه د روی زمین کې د دنیا په ګوټ باندې صرف 3 کسانو د مور په غېږه کې خبرې کړي دي په هغې کې دغه کسانو چې هغوی باندې الزامات لګېدلي په هغوی باندې تهمتونه لګېدلي په هغوی باندې هر قسم غلط فاحش ګمانونه لګېدلي دي همدغه ګمانونو باندې چې کله قوم فیصله کړې ده چې کله قوم د هغې مطابق تللی دی نو قوم ذلیله شوی دی قوم ظالم شوی دی
او هغه مظلوم خلق الله تعالی خپل مدد کې اخیستی دي. زما عزتمندو نن سبا پروپیګنډا کول څه ډېر ګران کار نه دی. نن سبا تهمت لګول څه ډېر ګران کار نه دی. یو فیک آی ډي جوړه کا، یو فیسبوک پیج جوړ کا، یو سیز جوړ کا او هغې په ذریعې سره د دنیا په ګوټ ګوټ باندې دا غلط پیغام خور کا د یو نیک بنده خلاف، د یو صالح بنده خلاف، د مساجدو خلاف، د مدارسو خلاف، د علماو خلاف، د اتقیاو خلاف، د دغه نیکو خلقو خلاف، د دغه اولیاو خلاف ته پروپیګنډا وکړه. قسم مې دې په خدای وي دا کس به چېرته هم د دنیا په ژوند کې عزت نه مومي، دا به چېرته هم کامیابي نه مومي، دا به چېرته هم همیشه دپاره دا به ذلیله وي، رسوا به وي. دا به الله تباه کوي، دا به الله ذلیله کوي. یاد ساتئ د الله والا د خلقو حفاظت د الله ذمه ده. د الله والا د خلقو حفاظت دا د الله کار دی او د الله میشن چې کوم خلقو راخیستی دی هغه خلق به هم دغه شان سرخرو او کامیاب وي چې تر څو پورې 2 رکعته نفل او زمونږ دا دعا زمونږ دا عاجزانه التماس د الله د ذات نه وي.